او منیر شاکر خو بقاعده عالم هم نه دی، غریب نه په علمي حیثیت د تراویح نشته لري. نو هغه موږ د احادیثو نه خولو، د تراویح لفظ هم خولو، اجماع د امت هم پیش کړی و، بیا مغه ته دعوت هم ورکړو چې راځي بسم الله وکړه میډیا ته به مخامخ کینو خبره وکړو، ما ته نو راغلی. بیا ستاسو د میډیا والا بعضو نیوزونو والا خبر چې دا دواړه مفتیان دي کینی، ما ته بسم الله وکړه مخامخ یې که زه به 10,000 روپۍ انعام هم درکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن را سره ډیر زیات ګران شخصیت موجود دی، مفتی ندیم المحمودي صاحب نن را سره موجود دی او دای سره به نن ډیر زیات اهم یو څو خبرې کوو. ټوله ویډیو وګورئ ان شاء الله. ډیر منیر شاکر صاحب چې کوم دی کنه اغاز ډیر زیات اعتراضات کوي ستاسو په بیانات باندې یا داسې نور. اول خبره خدا ده چې مفتی منیر شاکر یو لوی منکر حدیث دی. دی وخت کې هغه د انکار حدیث حدود هم کراس له د الحاد طرف ته تللی دی، ملحد دی. دی وخت کې متواتراتو نه انکار کوي، هغه د قرآن مجید د نصوصو نه، د احادیث متواترو نه بعضې هغه مسایل دي چې هغه د متواتراتو نه دي، د تر کلمې پورې هغه ورسېدو. دویم نمبر د عوامو دا خبره کول چې موږ د دیو په دین نه پوهېږو، نو دا غلطه خبره ده. ګوره پوره امت علما په یو طرف باندې دي، یو منکر حدیث او یو ملحد په بل طرف باندې دي. دنیا کې دغسې خلک شته د الله وجود نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت نه مني. دنیا کې اور قسم خلک شته. نو موږ سوچ چې دا چا پسې لاړ شو، سبا ته به هندوانو پسې روان شي. قرآن هم خلکو اعتراضات کړي، اعتراضاتونه یو څیز نه پاتې شو. البته سړی اعتراض وګوري دغه بنیاد څه دی، حقیقت یې څه دی، حیثیت یې څه دی. نو دا د کوم ځای کې چې اوس موږ ناستو دلته کوړه خټک دارالعلوم حقانیه ده، دلته در پورې ایشه یو لویه جامعه ده، لویه یونیورسټي ده، لوی لوی شیوخ علما پکې ناست، لږ هغوی ته ورشه. او منیر شاکر خو بقاعده عالم هم نه دی، غریب نه په علمي حیثیت دغه شته دی. ته اله دا خبره وکړه چې کله ما او دی مخامخ کینو تا ته زه اطمینان در نه کړی شم. موږ خو هغه تر 15 کالو 10 کالو نه چغې وو چې راځه موږ سره مخامخ کېنه، خپلې کمرې نه کلیپونه مه کوه، خپلې کمرې نه خور څوک کلیپونه کولی شي. نو به هر حال سبا ته به څوک په قرآن اعتراضات کې بیا به چې موږ په چا پسې لاړ شو. البته موږ د قوم د طرف نه الحمدلله دغه فرض ادا کړی دي چې کله هم دی میدان ته راوتېری په شاعر اسلام باندې، د قرآني حکم باندې، احادیث متواترو په څه باندې اعتراضات کړي دي، موږ الحمدلله میدان کې جواب ورکړی دی او دعوت هم ورکړی چې راځه میدان ته راشه موږ سره کښېنه. نو دغه خبرې اعتراضات نه دي پکار، زموږ شکریا ده که دعا راته وکړه، ستاسو حق دغه جوړېږي. بهرحال دا قسمه خبرې کول په دې سره سړی ایمان نه خلاصېږي، نو دې نه پرهیز کول پکار دي. اوس بیا رمضان را نږدې دی، بیا به د هغې بیانات را مخېله کېږي که نه جي، نو یو اهم میسج ورکړئ د هغې په هغه منکر حدیث چې نو پروس کال ما په هغې باندې دغه کړه و، هغې چې د تراویح نشته دی، نو هغه موږ د احادیثو نه خولو، د تراویح لفظ هم خولو، اجماع د امت هم پیش کړې وه، بیا مغه ته دعوت هم ورکړو چې راځي بسم الله وکړه میډیا ته به مخامخ کینو خبره وکړو، ما ته نو راغلی. بیا ستاسو د میډیا والا بعضو نیوزونو والا خبر چې دا دواړه مفتیان دي کینی، ما ته بسم الله وکړه مخامخ یې که زه به 10,000 روپۍ انعام هم درکم. نو دغه کلیپونه خو موږ جوابات کړي دي انشاءالله، ولې دغسې غلط فهمي به آینده نه پیدا کېږي. که مو خلکو ته چې غلط فهمي وي او زموږ کلیپونه یې نه وي کتلي، دوباره دې هغه وګوري. او ډېر خلک دي، څوک به په قرآن اعتراضات کوي، څوک به په حدیثو اعتراضات کوي. نو خو دا مطلب نه چې ستا سره علم نشته دی، تر هغې به جواب نه پوهېږي، هغه ما اوره د سره د هغې نه ځان وساته. حاجي دی پنجپیري دی او که نه دی، ډېر خلک وایي دی پنجپیریان وایي دی زموږ پنجپیری هم نه دی، نو دی کوم مسلک سره؟ پنجپیری خو نه دی، دغه خو منکر حدیث دی، ما ته اوس ته وویله. او اوس د انکار حدیث د لاین نه تللی دی، ملحد دی، الحاد حد ته تللی. ځکه قرآن یې مخې ته ایښې د شریعت یو حکم راغلی، کله په مونځ پسې استهزا کوي، تاسو مونځونه راټینګ کړي دي، کله په دعا پسې استهزا کوي، یاره تاسو به دعاګانو پسې شروع وي. نو هغو په صریح الفاظو کې د شریعت د لوی لوی احکاماتو پسې استهزا کوي، مذاق کوي. هغه د انکار حدیث د لاین نه تللی دی، د الحاد په حد کې دی، نو دغه نه ځان ساتل ضروري دي. ماشاءالله.